اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو سره په موجوده وخت کې چې د سابقه وزیر اعظم چې زمونږ او عمران خان چې هغه کومې خبرې کړي دي او څه خبره یې کړې ده د هغې نه بعد د علماو سره رد عمل دی، د عوامو سره رد عمل دی. آیا دا خبره د ټیک کړې ده، غلطه یې کړې ده؟ اول د هغه دا خبره واورئ، دا درته پلی کوم، دا واورئ. तो ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तानियों अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद करना है. تاسو دا خبره واورېدله. د دې نه بعد اوس د پېښور یو مفتي دی چې ټول خلک یې ښه پېژني، د هغه دا خبره واورئ چې هغه د عمران خان باره کې د دغې خبرې باره کې څه ویلي دي، کتابي خبره یې څه کړې ده او څه حکم یې لګولی. دا خبره تاسو واورئ. محترم یو کس چارسدې نه سوال را لېږلی دی. هغوی وایي چې عمران خان راغلی و چارسدې ته، اول ته جلسه کې د تقریر کولو، تقریر کې دا ویل چې دا زما ایمان دی چې زه دا پاکستانیان زما څومره هم چې دي دا ټول به د لا اله الا الله نه ازادوم. دا یو مسله د عمران خان متعلق د څه حکم دی چې دی په دې سره کفر تزیې وکنه. دا د چې کوم الفاظ په چرسدا کې ادا کړي دي، دې نه علاوه مخکې هم ډېر الفاظ داسې صریح ادا کړي. هم مسلې باندې ځان پوه که. یو مسله دا ده چې دور مختار لیکلي چې قطعي بدیهي احکامات وي که نه امور وي صریح د کفر الفاظ ادا کړي څوک، نو اوس د چې کفر الفاظ ادا کړي دا کفري الفاظ دي چې مونږ تاسو کلمې نه آزادو. کلمې نه دا مطلب آزادول دا دي چې کلمې باندې به عمل نه کوو، یعنی مونږ به الحاد طرف ته ځو، سیکولریزم الحاد طرف ته به ځو. کلمې نه آزادول خو دا معنا دی، دا خو صریح الفاظ دي د کفر دي. نو یقینا چې په دې الفاظو سره صریح الفاظو سره سړی کافریږي. اوس ځینې خلک تعویل کوي، نو د خلکو په دې کې کار نشته. دا خو به عمران خان په خپله باندې وایي چې ما سبقت لساني وشوه، ما نه ژبه غلطه شوه، او بیا به باوجود دی چې صریح الفاظ یې ادا کړ که نه، که دی وایي چې زه ما نه غلطي وشوه، زما مقصد دا او تعویل یې وکړو، خو بیا به هم دی په ښکارا باندې په ویډیو کې چې ویلي دي په ښکارا باندې به هغې خلکو ته تجدید ایمان به هم کوي، یعنې ایمان به سر نه راوړي، او بیا په ښځه باندې نکاح هم تړي. نو عمران خان له پکار دي چې په دې الفاظو باندې تجدید. اوس یو ځینې خلک تعویل پکې کوي، عمران خان یې خپله نه کوي او نور یې کوي، هغه هم کفر ته پیځي په دې خبرې. صریح الفاظو کې شا تایید مه کوئ. عمران خان چې هر څنګه دی نو په کفري الفاظ چې استعمال کړي دا به خپله تعویل کوي، خپله به ایمان راوړي، ښځې باندې بیا نکاح تړي. نور خلک چې د دې تعویل کوي نو هغه په دې باندې کافریږي.